ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم जनाब जरमामा अच्छा से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آل تلزاك ارگنائزیشن جو سومرا مشران زمان سره په دې ځای کې جمع دي نو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د زموږ ګران مشر زموږ ګران تر د حبیب الله صاحب موږ شکریا ادا کوو چې هغه کراچۍ ته راغی او هغه سره زموږ ملاقاتونه وشو. دا زموږ دپاره د فخر خبره ده او د خوشحالۍ خبره ده چې الله رب العزت زموږ په دلیزا قوم کې علیمانان پیدا کړي دي. نو زه وایم چې دا زموږ دپاره د فخر خبره ده او ډېر خوشحاله یم د الله پاک نه. او بل زما عزتمندو کوشش کوئ چې خپل بچي چې کوم دی نو علیمانانو ته زده کوئ چې د هغو نه علیمانان جوړېږي ښه انسانان ته نه جوړېږي. په دې معاشره کې که تاسو وګورئ نو نوجوانان چې کوم دی نو کم طرف ته روان دي. بلې که د علیمانانو سره ناسته ولاړه کوي نو هر یو سړی ورته په دروند نظر باندې ګوري او عزت به دې کوي. او که نه په دې محلو کې په دې دغه کې د خوشو تشو سره ګرځي نو هر یو سړی ورپسې ډرامې ډنډوري ورپسې کوي او شاته ورپسې پوره پیټواني جوړې کړي. نو زموږ د خپل د ګرانو ترونو شکریا ادا کوو چې دوی په دې ځای کې پروګرام کېښود. نو د آل تلزاک ارګنایزیشن د تمامو وروڼو طرف نه چې کوم دی موږ دوی ته مبارکباد پېښ کوو او الله رب کریم دې په دوی باندې نور هم خاجانې راولي په موږ تمامو مسلمانانو باندې. او زما عزتمندو موږ د آل تلزاک ارګنایزیشن تنظیم چې جوړ شوی دی نو دا د څه مقصد دپاره جوړ شوی دی. دا د دې مقصد دپاره جوړ شوی دی چې زموږ دا قوم په دې طور غر باندې یو ځای شي د دوی اتفاق راشي. موږ الحمدلله ثم الحمدلله چې دا ارګنایزیشن تنظیم جوړ شوی دی نو موږ ډېر تعلقات جوړ شولو. پور په پیتاو کې هم راپور په سوري کې هم دا حبیب الله مولوي صاحب دی دا زموږ ترونه دي ولې موږ ته دا پته نه وایي دا زموږ د قوم بچي دي. بیا الحمدلله په دې تنظیم په لیول باندې چې کوم دی نو زموږ ملاقاتونه وشو موږ وپېژندل چې بیا دا زموږ ترونه دي. بیا ډېر خوشحاله شو چې بیا الحمدلله علیمانان دي. نو موږ د دوی شکریا ادا کوو د تمام د تلزاک ارګنایزیشن تنظیم د تمامو نوجوانانو شکریا ادا کوو د مشرانو ادا کوو چې او د دلوت حقسار صاحب چې څومره موږ شکریا ادا کوو نو دومره کمه ده. ولې چې هغه په دې حالات کې هغه په بالغ پروت دی نابیماره دی ولې هغه سوچ د دې قوم دپاره دی. هرکلی وم چې هغه ورالو په دې میټینګ کې او په دې پروګرام کې خپله حصه واخیسته. او موږ ټولو له پکار دا ده چې بهی هر ځای کې زموږ د وروڼو بزرګانو هر قسم خبرې وي خوشحالي وي تکلیف وي چې موږ دغسې راټول کېږو او د خپله خوشحالۍ ته هم یو ځای کېږو غم یې تکلیف یې هسې هغې ته هم یو ځای کېږو. د هغې نه باوجود خبره دا ده چې زموږ دا تنظیم جوړ هم د دې خبرو دپاره دی چې بهی موږ به د یو بل په هره خبره کې پکار ده د یو بل به تګ راتګ کوو. نو دا زموږ ستاسو د ټولو ذمواري ده او د ارګنایزیشن په سطح باندې موږ چې دا نن کوم خلک ناست وو نو دا موږ د دې په سطح یو بل وکړي. که چېرې دا نه وی جوړ نو یو به یو ځای پاتې کړي بل بل ځای پاتې کړي. نو موږ به کوشش دا کوو چې بهی د دې په مخې ځو کوشش به کوو او موږ تاسو له پکار دا ده چې وایي خپل تنظیم کامیاب کړو په خپلو علاقو کې په خپلو محلو کې کارونو په خپل وروڼه بایګان یو پلیټفارم ته راولو. انشاءالله رحمان د دې نه په وروسته به نور هم ترقي الله راکړي او د هغې نه باوجود زموږ طرف نه دا خبرې دي. السلام علیکم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي إذا قلب الرجل تورقر گروپ تمام ورونو تاسو ته باندې السلام علیکم حاضر چې په الله شي مولوی صاحب شکریا ادا کوم چې په کم وخت کې د موږ ټول ته دې ترجمه کړو او یو دې کې موږ چې ورو ټول مشران او مشران او د بین باغ چې په الله مولوی صاحب له دې مبارکي ورکوم ته واده مبارک او دا د دې ټول شکریا ادا کوم تاسو په کم وخت کې دلته کې راځم شوي او دا پروګرام کې انتخاب کوو او بل خبر دا کوم چې ټول نه پکاره اتحاد او اتفاق زموږ اتفاق څنګه راځي هغه په اړه پکاره چې ټول ورونه راځي چې په دې ته او بیا आवाज باندې ته چې زه وایم چې نه راځم په لوي چې نه راځم تاسو څنګه جوړی دا کوم به څنګه مخکې وړاندې په ځوړی دا کوم به وړاندې په ځوړی چې اترا دې زرا د خپل کوم به جوړیږي چې ته وایې نه راځم حاضر چې نه راځم دا کوم به څنګه جوړیږي اتفاق اتحاد دې لپاره دی او دې لپاره د محمد صلی الله ډېر قرباني ورکړي کوم د مغول ډېر ګران کار دی کوم بیا ډېر په ټول کې کوم چې د مغول د ډېر ګران طریقه او په ټول کې کوم چې د محمد صلی الله ډېر پر ډېر قرباني ورکړي د محمد صلی شکریا ادا کوو الله دې ډېر ژوندۍ ورکړي آزاد بیماری نه هغه شفا ورکړي او په دې د کار د مشرانو په کومه طریقه باندې مشران کوم خبر کوي موږ به کار د مشران باندې طریقه باندې ټول چلیږو مشران خبره باندې عمل کول